أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. سورۃ عنکبوت ابتدا کې د امتحاناتو تذکرہ وا. خلق بده مړکول غواړي نو په دې باندې پریشان کېږه مو مرګ خاصم را روان دی. د نفس د طرفنا امتحان به چې دی با نرمي غواړي دی با آرام غواړي. وسمرا چې دی نفس مجاهده دی وکړه کړهو دی کو نو کړهو بتا ته مل پیدا وتا تی مور و پلار هغه به نه پریدي رشتہ داران به نه پریدي. دا هغه خبره الله رب العزت وی د حق په خلاف کې چې هغه د حق په خلاف کې روان دي نو دا هغه خبره به بیان نه مانی. دریم امتحانو دا علماء سود طرفنا اغي وی 1000 گناہ دی زما په غاړه دا غي خبره به نه مني. اغي ستا ګناه نشي اغسته ستا ګناه ستا بوج پاغي باندې نشي اچول کېده. هر یو سړی خپل پیټه اوچتای اغلب د هغه مطابق بدل ورکول کیږي. اوس د آیاتونو کې د امتحان موده بسمري. موږ دنیا کې ګورو مدرسې دي جماعت سکولونه دي کالجونه دي داغي چې کله امتحان کول کیږي نو د امتحان یو وخی دارنګه د هرې پرچی داغه د پارم یو وخی یو پرچی داغه ټیم 3 غنټه سرور غنټي د بازي لګي د بازي زیاتی امتحان به سمره وخی په دې باندې به هفته لګي 10 ورځې به لګي شل به لګي میاش به لګي روزانه به دا امتحاني پرچوي په دوی مورز وي دل دګه دا امتحان چې کولای کیږي نو دا بد دې موده به سمري وخت به سمري. دا خبر راتلان او داغه د پاره الله رب العزت واقع د موسی د نوح علی السلام پیش کړه. د نوح علی السلام د امتحان موده داغه د دعوت موده هغه 9.5 کال وا. نو تو ځان په دې باندې پریشان کینا چې ګورا دا خو په دې کې کال تیر شو په دې کې 2 تیر شو زما هو 15 کال تیر شو دلدګي زما د امامتي خوشل 25 کال شپږ کال وشو. په دې باندې با ځان پریشان کینا سوګ منی او بمنی سوګ نه منی نه بمنی تبا خپل کار کې. نوح علیہ السلام 9.5 کالا سورۃ نوح کې جرازی ناغلک کار نه دی کړي د ورځې کړل نو د شپې کړل لګو ته کړل نو ډیرو ته کړل یوازي خلق سره دعوتونه ور کړلی داغي په لحاظ سره چې وګوري دلته موږ خو هیڅ نه دی کړی. موږ کله غش کړل کله چا پسې ننواتې تلیو کله چا سره یو خبره کړلا ای چا سره خبره نه دی شي خبر آلتگی نوح علیہ السلام اغوی اسررت لهم اسرارا
یو تن سره می خبره کړله انی دعوتهم جهارا ما وت په زور باندې دعوت ورکړل دلته د خلکو ځان پټ کړل ځان وګونو کې غوتی خو دي شاکړی دا روان شي وی دي سیکړلی اور سورۃ نوح کې داغه سبازي تذکرہ راځي نو یو الله رب العزت د خبره کوي تا باندې امتحان وای نو دا بټول عمرې په دې باندې پریشان کیږي بنا تب خپل کار کې آخر کې نتیجه بسئی نتیجه بدای چې طالب الله فتح درکې امداد با الله ستا کوي تب غالب کېږي او دا کم چې مخالفین دي کم چې کافر دي دی به تبا کېږي دویم واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی خبر راضی دا امتحان چې دین دا بسنګ گئی د دې کیفیت بسئی کلا امتحان دے نو د یوې پرچې دے نو کله د بلې پرچې دے کلا هغه لیکل غواړي نو کله پریکټیکلی کله یو شانی کله نه بل شانی کله زبانی او کله د لیکلوي دا مختلف طریقې په د امتحانات وي د نو دلته دا امتحان بسنګ گئی نو الله رب العزت دلته د ابراهیم علیه السلام واقع ذکر کین نو یو خبره دا ذکر کین د ابراهیم علیه السلام امتحانات خو هغه ګڼ الله ذکر کړلی یو امتحان دلته ذکر کین سوي ورتا ټوب کول دا امتحان وي تا به خلق ورته ورځي په ور کې بدی سیزي نو تب سکه واپس کېږي با هغه نه زبد الله خبره کوم زه واپس کېږم نه په ور کې الله می سیزي دا الله د پارا ستی خیمه ابراهیم علیه السلام خلق اونیو او ورته گزار کو نتیجه شوا ابراهیم علیه السلام امتحان کی کامیاب شو او اغا نور چې څومره وو اغي تاوانیان ذلیله او رسوا شو ورپسې بیا د لوط علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام واقع بم ذکر کړي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما او یقینا لګله موږ نوح علیہ السلام دا قوم ته فلبث فيهم نو پات شو دے پدی کې الف سنتین زر کال الا 50 عاما مگر 50 کم زر کالا مشهور دغه سی ویلې کی 9.5 کالا نور عمر د نوح علیہ السلام هغه ډیرو 9.5 کالا دا هغه کلون دی چې د دعوت کلون دی بیا ورپسې 50 کالا داغه باره کې بازی وی دا د پراوانی او دا د خوشحالی کلو نو بیا د آرام او د راحت کلو نو ولی خلق لاړ مړ شو ختم شو بعضی یو شان لیکي بعضی بل شان لیکي بعضی خبرې داسې دي چې هغه قرآن او حدیث کې نشتی بیا ناغه تاریخي کتابونه دي چا تاریخ کې یو شان لیکلي چا بل شان لیکلي کله چې قوم تباہ شو نوح علیہ السلام پاتې ده او د نوح علیہ السلام سره دا ملګری پاتې دي بعضی پکې وایي چې صرف دغه کسان پاتې کم چې د نوح علیہ السلام درې زامن دي درې انګیان دي دغه پاتې شي دي بعضی پکې دې نه زیات وایي بهرحال نسل چې چلیدل نه هغه د نوح علیہ السلام د اولاد نه چلیدل نه نو څوک وایي 300 کال وروسته بیا ژوند دیو څوک پکې یو شان وایي څوک بل شان وایي بهرحال هغه خبرې ضروري نه دي خبره چې کما مقصدی ده د سختۍ کلونه دي هغه 9.5 کال دي دا تذکرہ الله کوي دا د امتحان مدده ده نو الله وی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه يقين لګل موږ نوح علیہ السلام دا قوم ته
فلبث فیہم نو پاتې شو دې په دې کې الف سنه زر کال الا 50 عاما مگر 50 کم فاخذهم الطوفان نو مقابله کې خبر سو شو راونی ول دل طوفان بیراغه او په بیراغلی برنا اسمان نو بودی لاندې نظم کې نو براو خټ کې دي او براو زه کې دي چې روان شوي او بو جمع شوي خلک اوچت کړه خلک ډوب کړه کیشتۍ د نوح علی السلام کیشتۍ هغه اوچت شو او بو باندې روانه ده د بو په سر ده او نور څومره چې خلک دي او ټول تباشو صوبې بچي وي نه دي څومره چې کشتۍ کې دي نو دا بچي وي دي د کشتۍ نه علاوه چې څومره خلک دي انسانانو ټول تباشو فانجیناهن الله وی موږ نجات ورکړلا واصحاب السفینه دی او کشتۍ واللا وجعلناها آیه للعالمین او ګرځو موږ دلره نه خد پار د عالم د ټول عالم د پار دا نه خو ګرځولا ناغه کشتۍ والا بچي وي دي کوڅه کسی کې بډای پکې واو هغه په کوټه کې پاتې شي واو دا قصې فزول قصې خلق کوي لګیای یا فزولیات دي و ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام الله مالک له هغه باندې امتحان کړو اس قال لقومي کله چې خپل قوم تعبد الله واتقوا او دا الله نو ويرګي دا او تقوا او اختیار کوي دا الله بندگی کوي او عبد الله او دا الله بندگی کوي الله یو اماني واتقوا دا الله نو ويرګي ذالکم خیر لکم دا غره استاذ د پاره ان کنتم تعلمون ک تاسو پوهیږئ دا الله رب العزت نه یرا پکار دا وحدانیت دا الله دا حضرت کوزول پکار دی نو عبد الله دا الله بندگی کوي یا عبد الله الله یو امانی دا الله یو والے امانی توحید امانی واتقوا او دا الله نه ويرګي تقوا اختیار کوي ځان د ګناهونو د شرک نه بچ کوي ذالکم خیر لکم دا غره استاذ د پاره ان کنتم تعلمون ک تاسو پوهیږئ وحدانیت د الله دا بمنه سچ کړلی دا الله کړلی بل چانه نه کړی ای دنیا کې سره ګوري بعضی کارونه سره وګوري نو وېدا قدرتی شوی دی او دا بل چې دی چې وګوره نو وېدا نه دا چا کړلی دا چا جوړ کړل وي هغه نه دام قدرتی وایا کنه وینا نه دا چا کړل دا په خاص انداز باندې جوړ شوی دی دا کور جوړ شوی دی په خاص انداز باندې دیوال جوړ شوی دی په خاص انداز باندې سمست جوړ شوی دی په خاص انداز باندې دا خلق هغه ته دوی نه دا په خپل نه رشي دا قدرتی نه دا چا کړلا او انا دومره د وړکه شه ده ناغه دي خلق کوي او دا دومره غټ اسمان دی دا دومره غټ ازمکه ده دومره غټ غرونه دي دا دریابونه دي دا څومره انسانان دي څومره دا حیوانات دي څومره چرین پرین دي څومره دا نباتات دي ونی بوټي دي دا چې د ځان کی بعض خلک وي دا ټول سره ځان کیږي او د ځان نه کیږي دا سچ شوی دی دا ټول الله کړلی سچ کوي نو الله یې کوي نو ابراهیم علیه السلام خلق له دعوت ور کوي انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو بندگی کوي دا الله نه سوا اوسانن دا الله نه سوا د بل بندگی کوي تاسو د بل عبادت کوي او عبادت حق د الله دی انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو بندگی کوي دا الله نه سوا اوسانن د بوتانو بوتان دي تاسو ځان جوړ کړلی ناغه بوت هغه هر یو شی کې دی شي چا قبر جوړ کړل چا بوت جوړ کړل چا ګټه جوړ کړل چا ونه جوړ کړل چا ساروي جوړ کړل سو یو شی ته عبادت دی یو شی عبادت کې سو دبل شی عبادت کوي سو یو ته سجده کوي سو بل ته سجده کوي سو یو شی ته سجده کوي سو بل شی ته سجده کوي الګیا دي تاسو بندگی وې د الله نه سوا اوسانن د بوتانو وتخلقون افکا جوړوي تاسو درو جوړوي دا ټول درو دي چا غوارانی والله هغه عبادت کوي
او څوک د ګټو عبادت کوي، څوک د لوټو عبادت کوي، څوک د قبر عبادت کوي، او څوک د بوتانو عبادت کوي. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، یقینا کسان چې تاسو له بندګي کوي د الله نه سوا، غي اختیار نه لري تاسو د پاره د رزق، اختیار داغي سره نشته، اختیار نه لري. لا يملكون لكم رزقا، اختیار نه لري تاسو د پاره د رزق، هغه مالکان نه دي د رزق، تعالی رزق نشي درکولای، دغه بوتان دي هر څه چي دي د الله نه سوا. فابتغوا عند الله الرزق، نو طلب کوئ د الله سره رزق، رزق د الله نه طلب کوئ د الله سره. وعبدوه، رزق طلب کینو د الله نه طلب کوه، د الله نه غواړه. وعبدوه، بندگی کوئ د الله. وعبدوه، او الله یو امرئ. واشکروا له، شکریا ادا کوئ د الله، د الله شکریا ادا کوئ. شکریا دادا چې د الله بندگی کوئ، شکریا دادا چې دا چا د باندې احسان کړل نو داغه خلاف مکوا. واشکروا له، شکریا ادا کوئ د الله. شکریہ دادا تعالی بندگی، تعالی عمر در کړل، تعالی ځواني در کړل، تعالی وخت در کړل، تعالی مال در کړل، نو دا هغه د مرزي مطابق، داغه د رضامندتیا مطابق خرج کا. وإلیه ترجعون، واشکروا له، شکریہ ادا کوئ د الله. الیه ترجعون، الله طرف ته تاسو ګرځول کیږي، الله طرف ته وځي چې زینو ال تبزي نجال د زینو الله در کړلې نو ثواب نه تاسو ما ناشکری دی ولیکولا، ما در باندې انعام کړو، ما در ځواني در کړو، ما پیدا کړی وي، ما در رزق در کړو، ما در مال در کړو، تا ولې خلاف ورزي کولا. وان تکذبوا فقد كذب امم من قبلكم، کتا سو تکذیب کوئ نو یقینا تکذیب کړلې ویډل تاسو نه مخکې. دغه تاسو تسلی دا پیغمبر تا مبلغ تا الګ لګیا دي ځاله کار جوړ کړل لګیا دي وي تکذیب کوي وای ته دروځنه ته چې سوي دا موږ نه مانو. وان تکذبوا فقد كذبوا من قبلكم، نو که تاسو تکذیب کوي خلکو ته خطاب ده، که تاسو تکذیب کوي د دې پیغمبر فقد كذبوا امم من قبلكم، یقینا تکذیب کړل یو امتونو تاسو نه مخکینی امتونو تکذیب کړو. د نوح علی السلام قوم تکذیب کړو، څه شو؟ عادیانو تکذیب کړو، سمودیانو کړو، بل کړو، څه شو؟ وګورئ کنه. وما على الرسول الا البلاغ المبين، او ندی پر رسول باندې مگر صرف رسونه ښکارا دا، هغه ښکارا بیان کوي، ښکارا رسونه کوي. چاو منلا ودی منی، چاو نه منلا ندی منی. وې منلا خیر بداغه په جولې کې ورزيږي، وې نه منلا یو مصیبت بدد په غاړه باندې پریوزي. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، آیا نګوري دا خلق څنګه او الله اول پیدائش کوي نو بیا به دوباره کوي. الله اول پیدائش کړل نو څنګه کړل، نو څنګه طریقه باندې کړل، د سیشي نه کړل. نو تاسو ته پته ده کنه اول نه پیدائش کو تاسو پیژنئ او تاسو ته پته ده. ثم يعيدون، بیا به الله دوباره کوي، بیا به الله را پورته کوي، دوباره به را پورته کوي. مړ شو لاړ ختم شو، بیا به الله دقه انداز باندې بیا را پورته کوي. ان ذالک الله یسیر، یقینا دا کار دی په الله باندې آسان، دا الله ته آسان دی. اولنې پیدائش آسان دی نو دا غن زیات دویم آسان دی. دویم پیدائش را پورته کول ادا اولنې آسان دی. ول سیرو فی الارض وتوانو او ګرځي پزما کې، پزماګه کې او ګرځي نو او ګورئ فنظرو کیف بدأ الخلق، څنګه الله اول پیدائش کړل. هر څه چې ګوره ټول ته وګوره الله څنګه پیدائش کړل. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، بیا بیا الله پیدا کوي په بل پیدائش باندې، ورسته بیا را پورته کوي، را پیدا کوي به، را ژوندۍ کوي به. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکي، الله په هر شي باندې قدرت لرونکي دی، هر شي باندې قادر دی. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، الله عذاب ورکی چاله چې وغواړي او رحم کوي په چا باندې چې وغواړي.
دا الله د رحم امیدوار شي، د الله د عذاب نه ویریږي. مخالفت مکوئ چې عذاب دل نه درکړي، مخالفت دی وکړو نه عذاب بدر کوي. ويرحم من يشاء، رحم کوي په چا باندې چې غواړي. ویلې تقلمون الله طرف تاسو اړولې کیږي، په بل طرف باندې بزئی، بل طریقې باندې با تاسو بزین او الته بل طرف ته اوړی اړولې کیږي به تاسو تقلبون وای. وما انتم بمعجزین، او نه تاسو عاجز کون کی الله لره پزما کی ولا فی السماء و نه په اسمان کی. وما لکم من دون الله من ولی، او نشته استاد پر د الله نه سوا څوک دوست ولا نصير او مددگار. څوک دوست نشته تاسو چې تاسو امدادو کی، تاسو بچ کی. نصير نشته، مددگار نشته تاسو امدادو کی. نو دا الله د عذاب نه بچ کېدو د پاره څه پکار دي؟ هغه کار وکړي، د الله بندگی وکړي، د الله عبادت کوئ، د شرک نه ځان وساتئ. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقین لګل موږ نوح علیہ السلام دا قوم ته، فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما، نو پاتې شو دې بدی کې زر کاله مگر 50 کم. فاخذهم الطوفان، نراونی ولدی طوفان، وهم ظالمون، او دیو ظلم کون کی. فانجینا واصحاب السفینه، نو موږ نجات ورکړو دلاو کشته والو لرا. وجعلناها آیه للعالمین، او ګرځول موږ دا نخا د پاره د عالم. و ابراهیم، او ابراهیم علیہ السلام موږ لېږل، ویس قال لقومه، کله چې وی خپل قوم ته اعبدوا الله، او بندگی کوي د الله، وتقوا د الله نه ير کوي، تقوا اختیار کوي. ذالکم خیر لکم، دا غوړه د تاسو د پاره، ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. انما تعبدون من دون الله، یقین تاسو بندگی کوي د الله نه سوا اوثانن د بوتانو. وتخلقون افکا، جوړوي تاسو درو. ان الذين تعبدون من دون الله، یقینا کسان چې تاسو له بندگی کوي د الله نه سوا، لا یملکون لكم رزقا، هغه اختیار نه لري تاسو د پاره د رزق. فابتغوا عند الله الرزق، نو طلب کوي د الله سره رزق. وعبدوه، بندگی کوي د الله، الله یو امنه. وشکرو له، شکریا ادا کوي د الله. الیه ترجعون، الله ته ورګرځول کیږي. وان تکذبوا فقد كذب امم من قبلكم، که تاسو تکذیب کوئ، یقینا تکذیب کړل مختلف امتونو ډلو من قبلكم تاسو نه مخکي. وما على الرسول الا البلاغ المبين، او نه پر رسول باندې مگر صرف رسونه ښکارا ده. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، آیا نګوري دا خلق څنګه الله اول پیدائش کوي نو بیا به دوباره هم کوي. ان ذلك على الله يسير، یقینا دا کار دی په الله باندې آسان. قل سیروا فی الارض وتوانوا، غرزی پزما کې فنظرون، وګورئ کیف بدا الخلق، څنګه الله اول پیدائش کړل. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، بیا به الله را پورته کوي دې را پورته کول بل سره. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله په هر شی باندې قدرت لرونکی. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، الله عذاب ورکي چاله چوغواړي او رحم کوي په چا باندې چوغواړي. ویلې تقلبون، الله طرف ته بور ګرځول کیږي، الله طرف ته اړول کیږي. وما انتم بمعجزين، او نه تاسو عجز کوونکی الله لرا پزماګه کې، ولا فی السماء، او نه په اسمان کې. وما لكم من دون الله من ولي، او نشته تاسو د پاره د الله نه سوا څوک دوست ولا نصير او نه مددگار. الله رب عزت موږ قرآن سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.